کدا من د تبعیض د پار راځي بعضی مانس ای بعض شپه کې څه کوه د الله ته ودرېږه او تهجد کوه ټوله شپه خو ګران دی که نه بعضې درته ذکر که څه حصه پاسه خیر دی ان هؤلاء بېشکه دا خلق یحبون العاجله محبت کوي د تلوار جنې دنیا سره ویذرونه او پرېږدي دوی ورا او مخوا د دین یوما ثقیلا ورځ درانه دنیا سره مینه ناروا ده دنیا ګټل ناروا نه دي ښه په دې ځان پوه کا دنیا سره مینه ناروا ده دنیا ګټل ناروا نه دي یو دنیا ګټل دي یو دنیا سره مینه ده ته دنیا ګټې صحیح شو نو دا ناروا نه دي د دې به څنګه پته لګي دا به ستا د فعل نه پته لګي تا د دنیا کار کې نښتې حلال رزق ځان لګټې د بانګې وي جماعت کې ته چې دی نو دغه کار پرېښود جماعت ته راغلی پوه شې چې ته دنیا ګټې دنیا سره د مینه نشته او که نه ته د دنیا کار کې لګیا یې هر څه کار دی کار روزګار دی تجارت د پیشه د هر څه چې دي هغې کې لګیا یې او بانګې وي ته وایې مړه مونځ دې لاړ شي خو چې دا کار وکړم نو پوه شې چې ته دنیا سره مینه کې دنیا نه ګټې دنیا سره څه کې مینه کې پوه شوې دغه رنګ الله مال دولت درکړی دی زکات د باندې لازم دی ته ته زکات ورکې نور خیر خیرات صدقه پکې کې نو پوه شه چې ستا دنیا ته ګټو دنیا سره د مینه نشته او که نه ته وایې مړ اوس به دومره چې دی نو پیسې ورکومه صحیح شو او په څلوېښتو کې به 1 روپۍ ورکوم او زکات به ورکوم او داسې به کوم دا به کومه نو پوه شه چې ستا دنیا سره مینه دا به د فعل نه پته لګي د دې وجې نه اشرف علي تانوي رحمه الله د دنیا مثال ذکر کړی دی چې د دنیا او دنیا کې د انسان مثال هغه د اوبو د کشته او کشته کې د سور سړی دی کشته کې سور سړی سره د کشته او د اوبو دی دا کشته د پاره چې دین اوبو ضروری دی پوهچه خو کشته نه ځي پوهچه ځي چېرته پوهچه باندې کشته نه ځي خو دا اوبه د لپاره څه دي ضروری دي بغیر د اوبو نه کشته نه ځي صحیح شو که د اوبه دومره ډېرې شوې چې دا کشته لاندې نه سورې کا او دې ته دننه راغلی نو بیا څه دی بیا به کشته ډوبېږي دقسې مثال دی د دنیا ژوند د انسان هغه کشته ده او د دنیا مثال د اوبو دی که اوبه نه وي که دا دنیا نه وي د دنیا پیسې مال دولت تا سره نه وي ژوند به سي ګران شي څه به کوې سوال به کوې بیا څه به کوې بچوله به بیا سره وړي نو مال دولت دا خپل وس مطابق هغه تا سره ني نو څه به کوې بیا نو دا ضروري دی لکه د اوبو اوس که دا دنیا دومره ډېره شي د اوبو دومره ډېره شي لکه کشتۍ منځ ته لاړې ستا زړه ته ننوتې نو بیا غرق کېږي لکه کشتۍ چې څنګه غرقه شو اشرف علي تانوي صاحب مثال دقسې ورکوي دلته کې مینه د دنیا ذکر کوي دنیا سره مینه ناروا ده ان هؤلاء بېشکه دغه خلک يحبون العاجله محبت کې د تلوار جنې دنیا سره ويذرون او پرېږدي دوی ورا او مخوا د دین یوما ثقیلا ورځ درانه د قیامت ورځ ډېره سخته ده نحنو خلقناهم پیدا کړي دي لرا شددنا اسرهم او مضبوط کړي دي موږ بندونه د دوی پیوندونه دا الله مضبوط کړي دي اذا شئنا کله چې موږ غواړو بدلنا په بدله کې به راولو موږ امثالهم په شان د دې تبدیلا په بدلولو سره الله به موږ دنیا نه بوځي نور خلق به راولي لکه دې دنیا کې نور خلق اوسېدل زموږ نه مخکې په دې علاقو کې په دې دنیا کې نور هغې لاړل هغې بوتلل نور یې راوستو موږ یې راوستو یا معنی د آیات دا ده چې الله به تاسو په بل شکل کې پیدا کی شکلونه بدله مسخه کی نحنو خلقناهم موږ پیدا کړي دي لرو شددنا اسرهم مضبوط کړي موږ اسرهم بندونه د دوی دا شی نه کله چې وغواړو موږ بدلنا په بدله کې به راولو امثالهم شان د دې تبدیله په بدلولو سره نه دي تذکره یقینا دا قرآن نصیحت دی یا دا صورت نصیحت دی فمن شاء اتخذ بس د چا چې خوښه شي ودې نیسي الی ربي خپل رب ته سبیلا لار وما تشاءون تاسو نشئ غوښتې ایمان او طاعت الا ان یشاء الله مگر چې وغواړي الله ان الله بشک الله کان علیما
دی پوها حکیم حکمتون والا دی. یعنی تاسو په خپله په سمه لار نشئ راستی، تاسو په خپله ایمان نشئ حاصلولی، طاعت نشئ حاصلولی، چې الله وغواړي، چې الله دله توفیق درکړي. هر څه د الله په توفیق باندې دي. چې انسان لا الله رب العزت وغواړي، ښه د دنیا عیاشي و تماشې به کې، خو چې دین اړخ ته وله څوکي رغبت پیدا کړي، هر څه به پرېږدي. د الله د رضا دپاره به هر څه پرېږدي، او ښه به دین کې لګیا وي، خو چې الله وغواړي د دین نه به څه کړي. نو الله نه سوال پکار دی ښه، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. نبی السلام به دا دعا غوښته. معنا څه ده؟ ای د زړونو اړونکي زمونږ زړه دین ته واړوه. نبی السلام ته دا دعا چې نبی السلام فرمایله، صحابه ورته تا باندې خو مونږ ایمان راوړی، ته ولې د دې نه یریږې؟ وینا د بنده زړه د الله د دې دوو ګوتو کې دی، که داسې وغواړي خیر ته اړي، او که داسې وغواړي شر ته یې واړی. الله نه به سوال کې چې یا الله مونږه زمونږ زړه څه ته واړی؟ نیکې کار ته. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای د زړونو کلکونکي زما زړه دین باندې کلک کا. سورہ ال عمران کې مشته کنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے رب زمونږه زمونږ زړونه مه کږه واپس د دې نه چې تا مونږ ته هدایت کړی دی. دا دعا غواړه، شیطان حمله کوي. دلته هم قرآن کریم ذکر کوي چې تاسو په سمه لار نشئ راتلی مګر چې الله وغواړي. ان الله بېشک الله کان علیما دی پوها حکیم حکمتون والا، یدخلو داخلی من یشاء چاله چې وغواړي فی رحمته په خپل رحمت کې، والظالمین او ظالمان چې دی اعد لهم تیار کړي دی الله دی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک. دی د الله آخرت کی یو خطرناک او درناک عذاب تیار کړی دی. یا ارحم الراحمین.